أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سورة بقرة اولنې حصہ شروع شوې وه. دې کې اثبات د توحید بیانېده. اثبات د توحید دا دی چې څنګه الله پاک ذات کې منې داسې صفاتو کې یې ومنه. دې کې درې بابونه دوه بابونه بیان شوي وو. پهلني باب کې هغه درې ډلو تفصیل وشو، منونکي نه منونکي منافقان مثالونو سره. دویم باب چې دی خطاب عام و، هغه اصل مسله د توحید هغه بیان شوه، 15 دلایل او 2 اعتراضونه، بشارت او 4 نعمتونه چې دا مسله ومني. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اوس دې کې خطاب خاص دی، هغه شروع شوی دی. خطاب خاص مطلب د نور خلک نه مني نو ته خو منه کنه. لکه هغه ټیم بني اسرائیل الله ایت وی یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اوس چې او دا امت غوره دی. وکنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سورۃ ال عمران 110 نمبر آیت کې راځي. اوس دا امت غوره دی نو دې لم الله دا وایي چې تاسو ما لکه اوچت کړي یې، نو که دا نور خلک نه مني نو تاسو خو دا ومنئ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهتر هغه دی چې قرآن زده کوي بل ته رسوي. نو دې کې بیا اول تمهید دی د یهودو 3 اصول بیانوي. یهودیت چې کتمان حق دی، تلبیس حق اور ترک عمل، یعنی حق پټي، حق ګډوډي اور نور ته مسلې کې خپل په عمل نه کوي. د دې مقابله کې د مؤمنانو 3 اوصاف بیانوي چې دی بچي د مقابله کوي. کلاس باندې وسوي، لاس باندې به ساري، په خپل باندې وینو په خپل باندې پیرت کوي، او کدا وسې نه ویني به وړه کې بدراولي هغه نه بزي. قدم پکې درو کې بدرا نشي او یو منکر کیږي، د قرآن سنت د دین خلاف کیږي، نو بیا به د کې او د درو کې بدراندلو دا وسره ناس ته د سړي کې ایمان نشته دی چې درو کې بدم را نشي ورته. دې کې بیا عمل چې دی هغه بیا دې کې د مؤمنانو 3 اوصاف دا دي چې دې بیا کله چې مقابله کوي د باندې تکلیفونه راځي. ولکه پیغمبرانو باندې راغلي دي، څوک چې حق خبره کوي، حق لار کوي، تکلیفونه په خامخا خبره راځي. خلک هغه ته بدې ردي وایي، نو دی به صبر کوي الله نه. مشکلاتو کې کنه، مشکلاتو کې به صبر کوي، الله نه امداد غواړي او موږ به کوي او عمل به آخرت لپاره کوي. دا 3 صفات. بیا شپږ کتابونه به شروع کوي یا بني اسرائیل نه یهودو ته. دا بیا 96 پورې دا خبره رسیږي به مضمون به 96 پورې بځي اور 100 نمبر آیات پورې بیا ایسه به ختم شي. دې کې هغه بیان شوی د دې 2 خبرې بیان شوی د یهودو چې یو حق پټول دي، یو حق ګډوډول دي. دې کې اوس امر مصلح ذکر کوي چې موږ کوي اور زکات ورکوي، یعنی مال لګوي اور رکوع. واقیموا الصلاة او جاری کوي موږ، وآتوا الزکات او ورکوي زکات، ورکاو اور رکوع کوي، مار راکین سره د رکوع کوونکو. موږ جاری کوي لکه تکلیفونه چې راځي نو ته موږ ډېر کوه، د الله امداد به در سره وي. اور مالم لګوه، ځکه مال سره الصدقه رد البلا، او زکات هم چې دی که فرض وي عوام ورکوي. نو دې سره لکه دا صدقه چې دی هغه ای سره تم باندې مصیبت را روان وي سره ختم شي. ورکاو او رکوع کوي، مار راکین سره د رکوع کوونکو. دا موږ کې رکوع را لکنه دا دویم بلې ولې ذکر کړه. دا استاد وایي چې دا معنی دا ده
کار د دینو کوي سره د کار د دین کوونکو. ځکه یوازې کس چې دی لکه صحیح د ابراهیم اسلام یوازې کار کړی دی، نبی اسلام یوازې ولاړو، خو ته به دا سره چې ملګري وي نو هغې سره به بیا چې قرآن سنت باندې وي نو جوړ به پیدا کړي ورسره، هغې سره به ودرېږي. لکه یوازې کس بیا څه نشي کولی، دا بیا د سره د الله امداد دومره نه وي. ځکه حدیث کې راځي د الله امداد چې دی جومات سره دی، چې د خپل تنظیم وي او خپل جومات وي، د هغې سره بیا امداد دی. لکه سورة انفال کې هم راځي چې خپل منځ کې جوړ پیدا کوي، خو دغه جوړ نه چې سړی به قرآن سنت خلاف وي او ته به وایې چې یاره خیر دی خبره به لږه نرمه کړو چې جوړ پیدا شي. چې سړی قرآن سنت ته غاړه نه کېږي، عمل ته تیار نه دی، ده سره جوړ پیدا کړو ته ضرورت نشته، دې باندې الله خفه کېږي. نو دې دپاره ځکه چې موسی علیه السلام چې کله فرعون سره مقابله وه، نو فرعون چې دی هغه لکه سپکه خوله وخوځوله که نه، موسی علیه السلام ته لیونی وویل، نو بیا ورته هغه خیرې کړي دي موسی علیه السلام. نو سورة یونس کې به راشي انشاءالله آیت نمبر 1 کې هغه ورته خیرې کړي دي، الله ورته دا خبره کړې ده چې ښه دې کړي دي، همدغه شانې کلک شه او خیرې کوه. کوم چې داسې ظالم وي چې الټه خو حق مني نه مقابلې کوي دغه، نو دې کې ورکو نور کار د دینو کوي سره د کار د دین کوونکو. مطلب دا دی چې څنګه دا اوبه دي په سمندر کې چې کله چپه راشي نو شور کوي، دغه اوبه راواله بالټي کې واچوه نو د دې بیا څه شور وغیره نه وي. نو دغه خبره ده. نو یو شی لکه په یو ځای د دین کار وکړي، ځکه چې یوازې کار کوي سل کسان، نو هغه به چې دی هغه سل کسان به یوازې کار کوي نو دومره کار به نه کېږي. همدغه سل کسان که یو ځای شي دا به ډېر زیات کار کولی شي، ځکه کارونه به تقسیم شي، مشر به معلوم وي، امیران به معلوم وي لاندې دغه. اتامرون الناس دا وخت د دې مولیانو د ناکاره مولیانو د یهودو هغه ټیم یهودو نن سبا که یو سړی دی پاکې دا خبرې راغلي دي کاغه زه یم که ته یې نو هغه پکې راغلی دی، ځان نه به دا خبره وباسي بیا به صحیح کېږي. ځکه قرآن نه پهله خو انسان خامخا غلطیانې پکې وي، نو قرآن چې څنګه وایي دې پسې روان شه، هذا صراط مستقیم، دا دغه لار د الله ته، په دې به الله ته ورسېږي. اوس دې کې دا بیانوي چې نورو ته مسلې کوي خپله پې عمل نه کوي. نن سبا دا شی هم لکه زیات شوی دی، نو دا لرې کول پکار دي. اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ یعنی په کولو د نیکۍ، وتنسون انفسکم او هېر کړي مو دي خپل ځانونه، یعنی ځان دپاره مو نیکي نه ده خوښه خلکو ته مسلې کوئ. وانتم تتلون الکتاب اور حال دا دی تاسو لولئ کتاب، تاسو کتاب لولئ یعنی په کتاب کې تاسو چې دی خلکو ته مسلې کوئ او خپله پې عمل نه کوئ، دا څنګه خبره ده. افلا تاکلون وا تاسو کې عقل نشته دی خرو، لکه سورة جمعه کې ورته خر ویلی دی، او ځکه هغه خر باندې که ته کتابونه کېدې نو دله دا پته نه لګي دا کتابونه څه شی دي، بس وړي راوړي وي او عمل پې نه کوي، نو دا دې دپاره یې ورته وویل چې عقل پکې نه وي خر وي که نه. اوس دې کې لکه بعضې ملیان داسې دي ناکاره، هغه چې دی خلکو ته به وایي چې یاره بچی مې دله شهید کو، جهاد ته مې لګلی او شهید مې کو، داسې ورته وایي، نو خپل بچي نه لګي، لکه دا نیکي ځان دپاره نه ده خوښه، او خلکو ته وایي چې یاره څلوېښتي وکړئ او دا وکړئ دا وکړئ، حالانکې څلوېښتي خو چې دی اسلام کې شته هم نه دی، خیرات دی هر ټیم چې کوې نوم له مه خاص کوه، دې کې دغه پیغمبر نه ثابت نه دي صحابه کرامو نه، نو دې به خلکو باندې خلک به تیزوي په دې باندې چې یاره هغه وکړئ څلوېښتي وکړئ خیرات وکړئ، ځان دپاره نه دی خوښ. لکه یو ملا و هغه مسله کوله چې یو جمعې په ورځ باندې مسله یې کوله چې یاره چا چې د جمعې په ورځ بانګي حلال کو چرګ نو دله دومره ثواب دی، نو کور کې ښځې وي هغه چې دی دا مسله واوري نو چرګ حلال کړي، کور کې چرګ وي دا چې راشي دله کېږدي لږه وایي دا د چرته نه وایي دا چې دی تا مسله نه وکړې چې دې کې دومره ثواب دی، وایي دا خو ما تا ته نه ویلي که نه، دا خو ما خلکو ته دا خبره کړې وه او داسې شی او داسې او ته به ما طلاق کوې، نو دغه حل دی لږه چې اصل کې د دې خلکو کوم سړی چې قرآن باندې عمل کوي
د ته پې لکه ایمان دی دا وایي چې یاره صحیح دی چې کوم سړی پې عمل نه کوي لکه قرآن کې داسې یو ځای نشته دی چې هغه وایي چې یاره د خلکو نه پیسې واله بلکې دا وایي چې ولګوه صدقه ورکړه زکات ورکړه پلانکي مسکین له ورکړه خپلوانو له خپله حصه ورکړه دا قرآن کې دي چې ورکړه پیسې دا غصو خبره پکې نشته دی نو که دوی په قرآن باندې پوهېدی نو دوی به چې دی ویلې وی چې زموږ نیکه دی ابراهیم علیه السلام هغه څومره سخي و د صحابه کرام څومره سخیانو نبي اسلام څومره سخاوت و پکې نو دوی به چې دی مال به لګولی او دا لکه شته چې حضرت عمر به وي رضی الله عنه چې یاره ما سره به مال په کمېدو شو ما به الله سره سودا وکړم یعنی مثلا 10 لکه روپۍ دي 15 لکه پاتې شوې نو دې کې 3 لکه الله په لاره کې ولګوه نو ته ګوره تعالی الله به څومره درکوي ته به الله رضا دپاره به کې آخرت دپاره کې خو الله دنیا کې هم بدله ورکوي ته د الله کار دی اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په کولو د نیکۍ وتنسون او هېرګړي مو دي انفسکم خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب اور حال دا تاسو لولی کتاب افلا تاکلون وا تاسو کې عقل نشته دی خرو ته چې کله چې کله مؤمن ودرېږي د دې چې کوم یهودیت دی دا ناکاره مولاتوب دی دا چې کله رد کوي نو د باندې وی لکه مختلف لکه مسئلې به ورته پیدا کېږي مصیبتونه به راځي تکلیفونه به ورته جوړېږي نو دی به د الله نه امداد وغواړي واستعینوا بالصبر والصلاة اور امداد وغواړي د الله نه په کولو د صبر سره یعنې په مشکلاتو کې به دی صبر کوي والصلاة او په مانځه سره اور وانها بشکه دا صبر کول په مشکلاتو کې لکبیرتون خامخه ګران کار دی الا مگر نه دی علی الخاشعین په یریدونکو د الله باندې یو استعانت دی یو اعانت دی استعانت چې دی دا صرف د الله نه به غواړي لکه الله سره چې ستا کوم حاجات دي اولاد غواړي لکه جنت غواړي عزت غواړي څه غواړي که نه دا شي نه د الله سره دي دا به د مخلوق نه غواړي نو دلته استعانت وایي لکه تکلیفونه دي مشکلات دي تکلیف را لري کا بیماری را لري کا دا چغه به صرف الله ته وخی غیبانه چې کوم حاجت د الله نه غواړي دا به د بل چا نه غواړي دي باندې قرآن 15 فتوی لګولي دي چې دا کافر دی دا مشرک دی چې د الله نه بغیر د بل نه غواړي وی دا کافر دی دا مشرک دی او دا ظالم دی او دا گمراه دی سورۃ فاتر کې 14 کې ورته مشرک ویلې دی سورۃ رات 14 کې کافر ورته ویلې دی سورۃ احقاف کې 15 کې گمراه ورته ویلې دی او ظالم ورته ویلې دی نو 15 فتوی بګړي دي قرآن او چې کوم یو استعانت ته نو الله نه بغواړي کنه د الله نه غیبانه حاجات الله سره دي او یو د اعانت بل چاته وی چر د 15 سره اوچت کا وبره کا امداد را سره لګو کا هغه چې کوم اسباب بدلان دي کار دی لکه چاته وی چر دا صدور شی دار سره اوچت کا دا صحیح دي دا خبره دا ګناه نه ده لکه عیسی علی السلام ویلی دي په سورۃ ال عمران کې ومن انصار ومن د الله په دین کې زما څوک امدادیان دي هلته هغه ولاړو حوارین ولاړو هغې دا خبره کړې وه د الله په دین کې زما امدادیان څوک دي لږه هغې ویل چې موږ به د امداد وکړو دا شان ذوالقرنین باره کې راځي سورۃ کهف کې نو هغې ورته ویل چې موږ دلته دیوال وو پیسې هم درکوو پیسې مه راکوئ ما سره افرادو لکه بل افراد راکوي قوت چې دا کار وشي فاعینوني بقوة نو هغه هم چې د امداد غوښتی دی نو د لپاره دا ګناه نه ده قرآن نه ثابت دي او دا بهتره دا اوس جدا خبره ده چې صحابه کرامو عمل ډېر اوچت و چې هغې نه به څه شی پرېوتو داسې کوړه وغیره نو خپله ورپسې ورکوي شو خپله به یې راواغستو لکه بل ته به نه ویې لګه اوس ځکه الله په دې خوشحالېږي چې بس بل چا ته سوال ونه کړي عظیمت دی خو لکه ناجایز نه دي لګه ویلی شي بل ته ګناه پکې نشته واستعینو اور امداد وغواړئ د الله نه بالصبر په کولو د صبر سره په مشکلاتو کې والصلاة او په مانځه سره وانها او دا صبر کول په مشکلاتو کې دا مونځ نه یادي مونځ خو ښځې هم کوي مونځ خو آسان دی دا صبر چې سړی کله مشکلات هم وي او بیا ته کلک شي لکه ابراهیم علیه السلام ته ښه پته وه دا مسلې زه کوم ما به اور ته غورځوي نو دې کې کلک شوی و لکه اورېدلی نه دی چې یاره بیا نه کوم داسې نه دي ویلي دغه شان دی صحابه کرامو نه دا ثابت دي چې هغه راغلي وو داسې قبایل راغلي وو منځ کې ګیر کو وی تا مړ کوو نو هغه ورته ویل ما له 2 رکعته لمونځ کوم
نو موږ زر وکړي وایي زه ما عادت چې دی زر در موږ کولو نه دی، خو دا دې دپاره مې زر وکړو چې تاسو دا ونه وي دا ګورئ د مړ کېدو نه ویرېدو. زما هېڅ پروا نشته دی، ما سره دا څه چې کېږي دا د الله د دین کې را سره د هغې د وجې نه را سره کېږي. که زما هېڅ پروا نشته تاسو که ما مړ کوئ، که زه په دې طرف وغورځېدم که په دې طرف وغورځېدم، په کوم طرف چې وغورځېدم نو ما هېڅ پروا نشته دی. که الله وغواړي زما رګ رګ کې به برکت واچوي. دغه نو دې دپاره وانها او بېشکه دا صبر کول په مشکلاتو کې لکبیرتون خامخا ګران کار دی، الا مگر نه دی علی الخاشعین په یریدونکو د الله باندې، یعنې چې الله نه یریږي هغه دپاره د مشکلاتو کې کلکېدل صبر کول د ده دپاره آسان دي. ذلک من عزم الامور دا د پخو خلکو کار دی، دا د سړو کار دی. لکه قرآن کې راځي سورة لقمان کې راځي عزم الامور یعنې من الامور معزومه دا لکه پاخه کارونه دي. او د الله نه څوک ډېرېږي سورة فاطر آیه 28 کې راځي انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د الله نه یېرېږي د عالم دی، قرآن بیانوي او لالچ مالچ پرې نه کوي، څه الله رضا دپاره بیانوي او لکه بالکل آسان څه تکلیف پکې نه جوړوي، ولې لاندې بیانوي هر ځای کې چې کم وي که نه نو دا عالم دی. چې د الله کتاب نه بیانوي دا صرف په دې باندې نه ده چې العلماء ورثة الانبیاء، ګیره او پټکې خو نن سبا ګیره خو د انګریزانو وي د یهودو وي، پټکې خو سیکانو وخي، نو په ګیرو پټکو باندې نه ده، بلکې د قرآن چې دی کې اصل کې تا باندې مختلفې فتوې به در باندې کېږي. وایي اولیاء کرام نه مني دا نه مني، نو تکلیف خو په دې لاره کې دی چې کوم پیغمبرانو ته میلاو شوی دی هغه خو ډېر اوچت تکلیف دی، خو تعالی به په دې خبرې باندې تکلیف رسېږي به. که ته نورې مسلې کې مسواک مسلې کې او نور فضایل بیانې د مونځ نو په دې باندې خو تا ته څوک بد نه وي، په دې خو څوک هم نه خفه کېږي. بیا اورئ واقیموا الصلاة او جاری کوي مونځ، وآتوا الزکات او ورکوي زکات، ورکاو او رکوع کوي مار راکین سره د رکوع کوونکو، یعنی ورکاو یعنی کار د دینو کوي، مار راکین سره د کار د دین کوونکو. اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئ یا وینا کوئ خلکو ته بالبر په کولو د نیکۍ، وتنسون انفسکم او هېر کړي مو دي خپل ځانونه، وانتم تتلون الکتاب اور حال دا دی تاسو لولئ کتاب، افلا تعقلون وا تاسو کې عقل نشته دی خورو، واستعینوا بالصبر اور امداد وغواړئ د الله نه په کولو د صبر سره په مشکلاتو کې، والصلاة او په مانځه سره، وانها او بېشکه دا صبر کول په مشکلاتو کې لکبیرتون خامخا ګران کار دی، الا مگر نه دی علی الخاشعین په یریدونکو د الله باندې. صدق الله العظیم.